نفس خپلې او څه خشته او بیا رغوته حضرت عمر ته وی منبر نه کوز شه عمر نه کوزېده د منبر نه نو حضرت ابوبکر صدیق اخوا ودرېده نو خلق ورته راغونډ شو چې دا څه مسله ده واقعي رسول الله مبارک وفات دی او که نه دی وفات نو دا آیت یې وویې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسولو دا غنه مخکې ډېر پیغمبران تېر شوي افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم که چېرته دې وفات شو یا شهید شو نو تاسو به په خپلو پوندو کفر ته واپس دی تاسو به څه وایئ چې دې نه مري ومن ينقلب على عقبيه فإنه لا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين او بإعلان وکړو او سیوی من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات که څوک دا اعلان وکړو که څوک د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت او قصوب دا اللہ عبادت کی نو اللہ لمبرگ نرہ دے بیشہ جب دے بس صحابہ پویشو جدا خواقعی حضرت عمر فاروق امراتوس شو جمع خدا خیالو کی حضور پاک نو خواد کیے او خدا مندہ میں خلاف زمارون کی دوار و جہان و سردار کم شخصیت کہ اللہ کا داخل ازیاد محبوب بلسو او دنیا تیسونا پیدا ہوا 63 سال عمر کے لا عقل وی که یو کال نورم پاته وی یو دو کال نورم پاته وی سونا خیر برسیده جو سمر با نور خلق مسلمانان شیو سمر با دین نور خور شیو لیکن اللہ کی کم وقت مقرر کرے اگر کی یو سے کم رعایت کرے کہ رسول اللہ مبارک لا نمون کو دنیا کے ہمیشہ نے چھپاتے کہے من مام یو دل دنیا نظر رونو مار دارتا حاضر کے زمان ہوتا ہے من مار یہ کرے رہے من ټول لګیایو د دولت او د پیسې په لالچ او فضول کې لګیایو نو دولت ګټل په شریعت کې منع نه دي تجارت جایز نه زمینداری جایز نه ملازمت او خرید تنخواه استل منع نه دي دا حد طلب د کسب حلال حضور پاک فرمایي فریضه بعد الفریضه لیکن آخرت بنائے رہے قبر بنے رہے قیامت بنے رہے صبح خلق زمون زمان خلال دغه د مکه مزو راځي سي دیواله ده لاره یقینا د مقدس مریضه کده مور صدمه او د مور درد مالی ده مور چې کله ملشي د پلان درد او د مور درد دا ډېر زیات دی وای مور خو هغه د خدای نعمت دی هغه لوی نعمت چې په نعمتونو کې راغی نه لوی نعمت ورپېښتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا یو صحابي ته پوښتنه وکړه من خبرو دا الله رسول د څنګه چا سره وکړه بے امتا مور سره خیګړه وکړه بیا دې تاسو کې ثم من نمور نفس جا سره رسول کو کوم خیګړه وکړه بے امتا مور سره رسول خیګړه وکړه په دې دل بیا تاسو کې ثم من مور نفس جا سره خیګړه وکړه بے ثم اباکا بیا د پلار سره خیګړه وکړه د مور نوم درې دلارسته شوی او د پلار یاد وجه سره په مور د پلار په نسبت درې سختې زیاتې دیوي یو پګېډه ګرځول ماشوم نه همیاشې پګېډه ګرځول آسان کار نه دی 6 کیلو 2 کیلو 8 کیلو 10 کیلو ماشوم پګېډه ګرځول تا الله ورته آسان کړی ورو غټای نو مور ور باندې نه تويږي او دا نه همیاشې پګېډه ګرځول یوازې دروازه نه لري مور په پریس کې وسره سمړه ده دا غریب ټوک نشي والے دا منډه نشي والے دا په بلاسته کې پریز کوي چې ماشوم نقصانی نشي دا په خوراک کې پریز کوي چې ماشوم نقصانی نشي نه همیاش ته پګېړه ماشوم ګرځول او غیله پریزونه آسان کار کوي دویم تکلیف چې به مور تېرېږي دا ماشوم پیدایش دی دا خو د مور دپاره مرګي ځکه حضور پاک فرمایي که زنانه په ولادت کې مړه شوه دا شهیده ده اگر تکلیف ډېر ګران کار دی آسان کار نه دی دا په مور تېرېږي او درې بیا فیتاب مطوی په عربی کې د دینه پرې کول هلته ماشوم جاړي بلد دی او مور یې پرې کوي شپږ پې خوري وزن پې خوري جاړي دا درې هغه تکلیفونه چې صرف په مور تېرېږي په پلار نه تېرېږي دې نه علاوه نور هم شته لکه مور د ماشوم صفایي کوي لمبۍ یې جامې ورته بدلوي
ډوډۍ ولا ورکوي خوراک ولا ورکوي خو د هغې په مقابله کې پلار لګیا دی بار مزدوري کوي ډوډۍ را پیدا کوي نو دا درې تکلیفونه په مور د پلار په نسبت زیات تېرېږي په دې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور ذکر درې ځله وکړو زما وروڼو چې د چا مور جم دی وي او پلار یې جم دی وي احترام هم کوي د پلار بم کې او د مور بم کې قرآن کې الله وي وبالوالدین احسانا مور او پلار سره ښه سلوک وکړه زموږ د دین یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی ابو اسحاق اسفرایني رحمت الله علیه ډېر لوی محدث و د احادیثو عالم و صاحب مور له به هره شپه زور کوه پښتو به مور له چاپي کوله ډېر لوی عالم دی ډېر لوی شیخ الحدیث دی او محدث دی خو مور خو مورې نو خپو ته به ورته ناست و چاپي به یې وله کوله نو یو ځل د شپې لګیا دی ماسخوتن مور له چاپي کوي دې دوران کې دا حدیث مخې ته شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الجنة تحت اقدام الامهات چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی او دا حدیث دا مطلب نه دی چې ته د مور قدم اوچت کړه نو بس پلار د جنت سوړه د ورنه نه وځه دا مطلب نه دی د حدیث مقصد څه چې د مور احترام وکړه د حدیث مقصد څه دی چې د مور تابعداري وکړه د مور قدم باندې قدم کې د هغې خیال وساته د هغې خدمت وکړه خدای به د جنت درکړي لیکن دې څه وایي دې ویې راشه د حدیث په دې ظاهر عمل کوو نو د مور د خپو ته ټیټ شو او په دې ګیره د مور د خپې پاکې کړې د مور د خپو دوړې په د خپله ګیره باندې پاکې کړې چې دا د جنت خاوره ده د دې د قدم لاندې جنت دی راشه په دې خپله ګیره د جنت دا خاوره پاکه یو د شو سار وخت کې درس راغی نو یو شاګرد ورته ویل صاحب بیګا خو د الله دی ویلې وی بیګا مې استاد جي په خوب کې لیدلې ډېر خشته مې لیدلې وی څنګه دی لیدله وی بیګا مې خوب لیده چې ته په جنت کې په یو باغ کې ګرځې راګرځې او ډېر زیات خوشحاله او په دې ګیره کې دی یاقوت او ملغلرې او مرجان دي او هغه برېښنا کوي چمک یو پړقار کوي دقسې خوب کې مې ولیدې ابو اسحاق اسفرایني رحمت الله علیه ورته وایي بالکل دې خوب ټیک دی وایي زه د مور خدمت کوم مور له چاپي کوم د هغې په برکت ماله خدای جنت راکړ دا تا چې زه جنت کې ولیدم دا د مور د خدمت برکت دی دا د مور د چاپۍ برکت دی چې تا جنت کې ولیدم او د ما په دې ګیره کې چې تا کوم یاقوت او لالونه او مرجان او ملغلرې ولیدې چې هغې برېښنا کوله دا بیګا ما خپله ګیره د مور خپو پورې راښکلې ده دا زما د مور د خپو دوړه وه چې خدای پاک تا ته د مرجان او د هیرو په شکل کې ښکاره کړله مور لوی غنیمت دی زما د مور په ډېر قدر کوئ او د مور په ډېر زیات احترام کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله ترغیب ورکوي وایي د مور په قدر کوئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو صحابي بیمار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تپوس ته لاړ چې تپوس ته لاړ نو قانون د شریعت دا دی چې یو انسان د مرګ په وخت کې ودن کدن کې وي نو ته به ورته کلمې شهادت تېری داسې به ورته وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا به ورته اورئ داسې ورته مه وایه چې ووایه تکلیف کې دی هسې نه خولې نه څه بل څوک وایي چې نه وایم ورته اوره وه نو کله ده دا ژبه د کلمې طیبې سره بلده وه خو اوبه به وي او که بلده ني نو پاتې به شي نو رسول الله مبارک لګیا دی او هغه د کلمې طیبې شریفې تلقین کوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او دا هغه ژبه پرې نه ګرځي خپله نه خوځوي حضور پاک مبارک و سراپا رحمت دی حیران شو چې زما وجود او زلف کې او دته تلفظ کوم د کلمې شهادت او دې په ژبه نه خوځي داسې وشو تپوس یې وکړه وایي د دې سړي د څوک مشران څوک دي وایي مور یې شته وایي اواز کې مور ته مور یې راغله وایي ستا د بچي څه غلطي کړې ده زه ورته کلمې شهادت اورم ژبه پیدا راخېږي څه غلطي کړې ده څه جرم ده کړی دی وایي صاحب دې خو پابند د صوم الصلات ښه مونځ یې تا سره کړی ښه مونځ روژې یې نیولې دي ښه جهادونو ته هم تللی دی او ښه ذکرونه هم کوي حیران څومره نیکي کوي او بیا د ژبه نه خوځي وایي صاحب یو مسله پکې شته
وی صدا وی چې واضح کړی دی نو ما ته سپک کتلی دي او ښځې ته یې په دروند نظر کتلی او دی رټلی د ښځې دپاره او دی بیزته کړی ما ته غصې کړي د ښځې دپاره نو ما الله ته ویلي چې یا الله که ستا په څه حق یې دی بخې نو تا له اختیار دی بخلی شي خو که زما په دې بچي څه حق یې ما وله پی ورکړی دي ما ماشوم لوی کړی دی ما وله وادو که دې ځای ته مې راورسو ما ته سپک کړی الله ما ورته خپل یو حق هم نه دی ورکړی رسول الله مبارک فرمایل وی بالکل پته ولګېدله چې په دې وخت کې دې الله رانیولی حضور پاک هغې ښځې ته وایي معاف پرېږده معاف پرېږده که دې معاف نه کړې الله سزا ورکوي کور ته دې ګورې وی د الله رسوله حکم کې او که سفارش کې وی نه سفارش کوم حکم څنګه وکړمه وی چې سفارش کې اړې راله ډېر سفر کړی نه به او که حکم کې نو د زړه نه به نیې وبې بخه نو رسول الله مبارک ډېر زیات هوښیار و الله ډېره لویه پوهه ورکړې هغه فورا صحابو ته ورشه خشا کوه دا مور یې ورته وایي وی د الله رسول په خشاک څه کوې وی ستا دا دوی پې سوځوم سوځوم یې نه خو یو چل یې جوړوم وی د الله رسول ولې سوځی نو وی ګوره ستا د وجې نه چې ستا نافرماني کړې ده پرې نه بخېږي نو دې اور ته روان دی او که ته وبخو د اور نه بچ کېږي نو ستا د وجې اور ته دي چې دی نه بخېږي نو ستا مخکې یې سوځوم چې یو جلک د هغه اور یې ووینې چې ړه دی خو پرې لږ یخ شي که نه ځکه ستا د وجې دي ورته بیا به یې اور کې نه او ته وایې نه به خمسي به ورته نو تا ته یې په لږ سوځوم ستا مخکې چې یو جلک یې ووینې نو دې مور یې سر ښکته کړ وی ښه د الله رسوله دی به په اور سوځي زما دا بچې وی او یې مه وبخه ګوره مور چې ارسې کوي ارسې کا خو د مور نه زیات رحم دا په بچي د بچا نشته د پلار نه زیات رحم د مور دی د مور ډېر بې رحم دی په بچي وایي ما وبخه وایي چې ما سي وبخه نو د دغې انسان په خولې کلمې شهادت شروع شو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او لاړ وفات شو د مور زمونږ د خپله یو واقعه درته وي زمونږ په کلي کې په علاقه کې یو زنانه هغې زنانه بچی و هغه بچي به واله او کندله به داسې به یې وواله داسې چې مونږ کره به غریبه راله زمونږ په ګاونډ کې وه مونږ کره به راله نو ویې به یې دې ظالم بیا وواله زمونږ زوړ کور کې اوس بار مونږ راوتیو مخکې زوړ کور کې ویې د دې ظالم بیا وواله په ټوکړو باندې به لاسونه تړلي داسې به دې دوی واله او کندل به یې ورته کول ما ورته یو ځل ویې مې ترورستان غلطي ده که مې دا بچې تا چې د جومات ته نه دی راوستی ولې ټوله غلطي دا بچي چې څومره رواني دا د مور او پلار د لاسه رواني په دې ماشومانې کې مور او پلار نیازبین دي مور او پلار خو چې دې څه غواړي وله راوړي موبایل راوړه ها دا مې نه دی پمپل راوړه ها دا مې نه دی پمپل راوړه ها چکر را باندې ولګوا دوستان دې هلته د پیسې راکړه ها واخله نو د مخکې نه بچې نیازبین کې نیازبین هغه نیازبینتوب د هغه په ذهن کې د مارو د بچو خیال وساتئ د بچي نه بهترینه ذخیره بله نشته مونږ دا ذخیره تباه کړه مونږ برباده کړله مونږ کې د 10 روپو ګل والو یا د شیک 50 روپو یو بوټی والو د هغې څونه خیال ساتئ کله ورته سر اچوي کله شاهتراشي کوو کله دارو ورته اچوو چې دا بوټی رانه کوچ نه شي او دا تازه شي او چې کله کور کې بیبي دې ورته اوبه دې اچولې څونه غوسې کوي وایي بوټی دنه خراب شو نو د 50 روپو د بوټي د 100 روپو د بوټي د 10 روپو د ګلاب څونه خیال ساتي لیکن د کربونو روپو د بچي مونږ سره هېڅ فکر نشته مونږ د بچي د عقیدې تپوس ونه کوو د عمل تپوس ونه کوو د بچي د اخلاقو تپوس مونږ ونه کوو چې دا څنګه اخلاق دقسې پېپړې ورسس کړی دی خبرې پسې خبره را یادېږي زما یو دوست دی په پېښور کې ډاکټر دی خیر هغه سره خو مې ډېر تعلق نشته خو یو بل دوست مې دی هغه راته ټېلیفون وکړ ما ته ویې یو ډاکټر صاحب دی دې څه موده شوه او زما دوست دی هغه ته څه مشکلات دي تا له راځي لږه ښه مشوره وراوړه ما مې ډېره ښه ده څه وخت راشي ما ورته ټیم وکړو د سهار وختي راغی چې سهار راغی ما وله ناشته برابر کړله ناشته مې ورته کېښوده ډاکټر صاحب ګډ ډاکټر دی ممکن د ډېر ملګري به پېژنې خو دې نوم نه چې څنګه راکوز شو ګاډي نه ما ورته ناشته کېښوده دی یو شان جاړي
رومال ورسره د پوزې بیږي سترګو نه اوښکې بیږي او جاري ما ممکن دا کرایل مې کې دي چې اکسیډنټ کې څوک لګېدلي او دې به وایي چې یاره ما ته جرګه وکړه یا چا دراله وینا وکړه چې ما کېنه وایي ډاکټر صاحب چې دې تقه سرګی وایي مې ډاکټر صاحب خبره ما ته وکړه دا چې د پیالې وان یاره هغه ناشتې نه غریب نیمه پیاله چې اوس کله وي مولي صاحب نه مې ډېرې مې چل څه دی وی یو مې لور د یو مې زوی دی د دوی د لاسه په ور کې ولاړه تا له راغلی ما چې یاره څوک هم دی بچي سره څه مشوره راکړې څه وظیفه راکړې څه مشته راته شوی چې د دوی سره څوک هم مې ولې وی دوی مې وکړ ښې ډېرې پیسې ګټم ښې ډېرې پیسې ګټم او چې پیسې راوړم به زوی رانه والي کورونه مې په حیاتاباد کې ټاک سې کړل او پسې لګئ په لوپری او څنګه لوپری کوي دا ته نه چې ګنې ملګري بوځي مریض ته یا کاباد ته یا سالام ته یا بل خوا نه 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 ملګرو له به ټیکټ والي په خپله لوپران ملګري سنګاپور ته به بوځي دوبۍ ته به بوځي ملیشیا ته به بوځي بار ملکونو ته په ملګرو چکرې لګئ او بیا ګفټونه هم ورته اخلي په یو ټور په یو چکر لکونه روپۍ بربادي وی لکم چې بچې د کمې راوړم چې کور خاص کا یا بچې دا خو ستا دي که نه چې د مړ شم دا ټول ستا دي وي چې مرګ نه پسې راکې اوسې ولې نه راکې روزانه را سره په جګړې پیسه نه پرېږدي خو بنګلې راته خرڅ کړې ما ته وی مولوي صاحب بیګې هم راباندې ډزې کړې خدای بچ کړی او دونه سخت وي وی ما ته وایي چې زما دا مور دا ښځه دې خرڅ کړه ماله پیسې را ما ته وی یو ګولۍ به ورکړم مړ به شي ما ته داسې علاج شته زه به یې د شپې مړ کړم اوس بچې دې لاس موله نه وایي زه ورسره څه وکړم ما وی ډاکټر صاحب رنځي ټوله ستا ده خو بچې ګټم مې دا ماشوم بچې تا لوی کړو دې حد ته دې ورساو مې رښتیا وایه دې تا ځان سره ته جومات ته مانځلی بوتلی دی د ګوتې نه دې نیولې دی چې جومات ته ځي دې دې سهار وختي چې تا مدرسې ته بوتلی چې راځه دوه سبق په ګوټه کې سبق ووایه دې دې چې د تبلیغي جماعت ته ور وخوړه مخامخ کړی دی چې تا علماو نیکانو سره دې دې کېنولی دی وی زه خپله نه یم تللی نو دې به مې څه بوتلی مې وجه راته که ته سهار مانځله جمع د تلې او دا بچې دې د منډې نیولې او بوتلې دې وه ماسپښین دې ځان سره بیا بوتلې ماشوم و مازدیګر ماښام او سهار دې استاد ته کښېنو سبق ورته ووایه او لږ دې مدرسې ته بوته چې د علماو سره طالبانو سره په دې پوړ کښېني چې ذهن یې کبر وکړي او دین سره مینه پیدا کړي مې قسم په خدای دې بچي به استاد پېښ کړو په حفظ دې بلا کړی دی دې بچي به نن ګیره وه په مخه دې بچي به نن تا لاسونه ښکلول ستا د پیسو حفاظت پې کوم موږ د بچو خیال نه ساتو زما بچې څونه خپلې ذخیره ده ولې تاسو ټولو ته زما ورونه وایم چې دا ور ډېر بل طرف ته روان دی دا کشر ټول دا بچو ښه تربیت وکړئ دې ته نبوي اخلاق وښایئ دې ته دین وښایئ دې ته شریعت وښایئ یعنې قسم په خدای دا بچې به سبا چې ته بوډا شې 70 80 نه ورسېدې او لږ هم کټ ته شوې دې به څه وایي وایي خدایه پاکه بس بابا همته وایي که نه اوس هم راته وایي پلار مې ناجوړې دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي خدای پاک د پلار جوړ کړي وایي چې جوړېږي نه به دوا وکړه چې خدای پرې رحم ښه الفاظ وایي مطلب دا چې دوا وکړه چې خدای مړ کړي هغه الفاظ ویلی نه شي چې خدای پرې رحم وکړي ته ولې نه موږ دې حال ته روان موږ به څونه دنیا کې زندګي وایي څونه به جمدي وي بچو لپاره موږ توجه وکړه حلال حرام ته نه ګورو او ګټو یې دا نه خیرت تبا کړه د بچو لپاره لیکن دې بچي ته موږ د شریعت لار نه خوړه دې بچي موږ براه راست باندې نه کا د موږ بهترینه لار نه خوړه ته دې بچي ته مور او پلار سره راوړه دا بچي ملغلره ده دا دنیا کې د دې مور او پلار بچي دي او دا په آخرت کې د دې مور او پلار بچي دي په هر کیف نو ما هغه مور ته وایي چې هغه واله به دې زوی مې ټوله غلطي ستا ده تا دې خپل بچي ته چېرته بیا دې جومات کې ما دې ماشومانو ته سبق ښولې تا دې ماله نه دی راوسه چې دې ته سبق وښایه بس سالي دې هغه سره و پټي د بیداري ده دا مونځ هم نه ورځي هغه مور پلار څه پېژني د مور او پلار حق خو به هغه انسان پېژني چې د خدای د کتاب نه خبرې د پیغمبر مبارک ته اخلاقو نه خبرې د هغې نه نه دی خبر مور څه کوي او پلار څه کوي زما ورونو دا زما چې شمدید خبره ده دې راته د خپلو چې شمدید وې هغه مور خو لاړه غریبه مړه شوه واده به یې راپرځوله به لیکن هغه هلک ناجوړه شو بیمار شو نو ما ته چا ویل د پلانکي بیمار دی او تپوس یې وکړه ما ویل د دې سپېره تپوس ده د مور سره ډېر ظلم کړی د
د مور وینې کړې ده وهلې ده په ځمکې راغورځولې ده د مور تکنزل کړي زه بېرته پوسته کوم بیا مال یو څو مقتدیان رالل ما ته مولوي صاحب تا ته یو پټه خبره کوم ویلې لیوني سپي چې چلې هغه هلک لیوني سپي چې چلې په کټ کې پروت و ما ته وی تراشي یو تماشا خو کومې څه وی چې خېټې ته ورته غوږ نږدې کې وی د خېټې نه د سپو د بچو کوترو چینګار راوچتېږي د خېټې نه د غپ غپ د سپو چینګار راوچتېږي او سپي الله په خېټه کې پیدا کولی شي الله په دې باندې قادر دی هغه سزا ورکړي په دنیا کې دغه باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه نه مې اورېدلي په درس کې وی په لار روانو یو سړي پلار راپرځولی او په سینه ناستو اولاد یې بیا ورکولی او څه به وی یاره ډېر غټ دلی فرمان دی چې پلار مې ګڼې ډېر غټ دلی وی ما ته یې راجو چت کړو د دې سپېړې موټې مې پاڅې پلار دی وی پلار یې ما ته وایي چې مولوي صاحب ودې لیدل دونه ظلم را سره کوي وی ما ورته وی پلانکي راکړي دي دقه ځای کې زه جومات ته روان وم او چې دا په کوم ځای کې ته ده راپرځولې نو تا پلار راپرځولې او په سینه یې ناست وې او تا مو ته دا الفاظ ویلي چې ارمان دی پلار مې ګنې ډېر غټ دی نه ویلي نو که نه ویلې او تا نه پلار ما خلاص کړی دی او نن مې ته د دوی نه خلاص کړی بدل الله نه پرېږدي زمارون د مور پلار ډېر احترام وکړي او ډېر زیات قدر یې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مور ته چا په خوشحاله نظر وکتل الله بدله د حج او د عمرې اجر او ثواب مور خو په ډېر لږ څیز خوشحالېږي معمولي یو سیب دې راوړه مور ته دې کېښود سپین دې کړه دواګانو ته یو سیب ته چې دې په 15 روپۍ باندې کېږي یو کېله دې راواخېسته مور له دې یوړو پوستکې دې لږ کړه بېبې یا مورې دا وخوره ته دواګانو ته ځو بیا په خپله قوم نو خو ستا بچو له بیا ورکوي نو مور د خدای په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی ګورئ دغه رنګې پلار د الله په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی او موږ ته شریعت د بې قدر کولی دی موږ ته الله وایي او د الله رسول وایي چې د مور پلار قدر او عزت وکړئ اوس دا مور که چا نه لاړه شي لکه اقبال حسیني والده لاړه یقینا صدموي مور چې ته د کوره بارو دی د مور دعا در پسې در روانه او ډېره لویه خبره ده چې د مور دعا در پسې روانه ده خواجه معین الدین اجمیري رحمت الله علیه اجمیر شریف کې دفن دی ډېر لوی سړی دی د دې مشرقي بهارت او د بنګلادیش هغه زمانې کې خدای هندوپاک او ټول یو د دې په سفر تلل چې واپس راغی مور د په دې خود چاپي کو نظر یې کاوه نو مور ورته وایي خو د میاشتو سفر وی معین الدین بچې وی ډېر زیات خوشحاله نه وی مورې ولې به نه خوشحاله وی په دې مذکور سفر کې الله زما نه ډېر لوی کار واخیست وی زما په لاس باندې اووه لکه کافران خدای مسلمانان یو تاریخ کې اویا در راځي بلکې اووه لکه راځي اووه لکه کافران خدای زما په لاس مسلمانان کړ او اویا لکه بدعمله مسلمانانو زما په لاس بیعت وکړو خدای نیکان ما پر نمونه پر رجسټر لیکلي نو چې اویا لکه خدای نیکان کړل اووه لکه مسلمانان شو نو زه به خوشحاله نه نو مور ورته وخاندل وی معین الدین وی په دې کې ستا څه کمال دی دا خو زما کمال دی دا خو زما برکت دی نو دې هوښیار و عالم دی صاحب لوی بزرګ دی د الله ولی دی نو دې ورته وایي چې مورې ستا څه برکت دی نن به ما ته وایي پیاده سفر یې ما وکړی منډې ما ووالې کوڅو کې زه وګرځېدم جوماتونو کې تقریرونه ما وکړل زما شاګردانو مریدانو خلک ما ته راغوښتل په میاشتو مدد یې ما وکړی او ته وایې چې زما برکت دی مور یې هوښیاره وه وی معین الدین بچې درې خبرې وه وی تا نه چې دا ملغلره جوړه ده او خلک د تقریر ته غوږ ایږدي او تقریرونو پسې د خلک ګوزي او په لاس د خلک بیعت دی او لوی عالم او بزرګ ته نه جوړ دی دا د الله فضل او زما برکت دی ته خو چې ماشوم مې مقدار دی پړو علم د باندې چا وکړو ما کړی نیکانو سره چا کېنولې ما کېنولې کما در باندې پړې سس کړې وي چې زه بچې کوم ځای ګرځې نو نن به مې سلام صلی الله علیه وسلم ملګرتوب درېږم نن به په پټواتونو د منډې والې دا خو ما در پسې بورقه په سر کوڅه په کوڅه منډې والې چې زما بچې لوپر نه شي زما بچې ګنده خلکو سره کېنني ته به ژړل به دی ما به مټه نیوي او مدرسې ته به مې بوتلی
ته به پټېدې او ما به ګوښه په سر درپسې په کوڅو کې ګرځېدم، ما لوبریت او ماشومانو سره لوبو ته نه پرېښې. دا علم الله درکړی دی، خو زما برکت و. نیکانو سره مې کېنولې نو دا ملغلره رانه جوړه کړه. رښتیا ووایه داسې ده که نه؟ یاره مورې بلکل ټیک ده. یعنې زما د محلې او زما د کلي نور زما د لوبو ملګري خو ټول لوبغران دي، دا ستا برکت دا یوه. وی دویمه هم واوره، وی چې ته کله مو ځې که نه د الله د دین د خدمت دپاره نو زه دې مصلې ته وخېږم او ما الله ته دواړه لاسونه اوچت کړي، یا الله زما بچې ستا د دین د خدمت دپاره ووت، یا الله ته د په لاس کافر مسلمانان کې او د بدعمل را د په لاس نیکان کې زما لپې لپې دواګانې درپسې در روانې دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سمې دعاګانې قبلېږي، یو پکې د مور او پلار دعا د بچي دپاره دا الله قبلوي، نو لپې لپې دواګانې در روانې دي. منې که نه؟ وی مورې دا منم. او درېیمه هم واوره، وی بچې چې ته زما په غېږ کې یو ما به پی درکول، نو داسې وخت کې تاله ما پی نه دي درکړی چې زه بې اودسه وما به اودس وکړو نو ته به مې سینې ته واچوې ما به درله پی درکړو. نو تا د اودس والا پاکې ښځې پیس کړي دي، نو تا په لاس په خدای کافر مسلمانۍ کې به نه مسلمانۍ. ګوره مور دی کوه یو مور چې د بچي تربیت وکړي نو معین الدین اجمري ته جوړېږي، یو مور چې د بچي تربیت وکړي نو عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ته جوړېږي، یو مور چې د بچي تربیت وکړي نو امام بخاري رحمت الله علیه ته جوړېږي. لیکن که مور او پلار د بچي تربیت ونه کړه نو شاړ بیشاړ لوفر نشی ګډوډ به دې جوړ شي، په مونځ باندې نه پوهېږي. بهر کې زمانو مور چې وي قدر وکړي، پلار چې وي قدر وکړي، عزت وکړي. مور پلار ته پکار دي چې بچې ځان سره کې دین ورته وښایي، قرآن ورته وښایي او دا بچي د علماو نه مه لرې کوئ. دا بچي بوځئ مدرسو کې لږ کښېنوئ چې دې ذهن کې کبر را نه شي. مدرسه کې لږ په طالبانو سره په پوړ کښېنوئ چې د دې په ذهن کې د دین نفرت ختم شي او لویي او کبر د ده ذهن نه ختم شي او عاجزي پکې پیدا شي. او کله چې مور پلار وفات دي نو شریعت موږ ته دا وایي چې قبر راولځئ، قبر راولځئ، دعاګانې ورپسې کوئ او صدقې ورپسې کوئ. رسول الله مبارک فرمایي چې د مړ د جمدو دعاګانې الله د مړو په حق کې قبلوي او د جمدو صدقې الله د مړو په حق کې په دوچندو باندې قبلوي او ورولي. بهر کې هغه مور او پلار هغه ډېر لوی سعادتمند دي او نیکبخت دی چې بچي والا خدای پاک نیکان ورکړي. حاجي صاحب، حاجي اقبال صاحب یو نیک انسان دی، شکر الحمدلله دینداره دی او دغه رنګې د علماو سره زما سره خوا کې چې ناست دی مولانا حسین علي جان صاحب حفظه الله، د مولانا قدري جان صاحب رحمت الله علیه د عثمانزو برخوردار دی، دوی سره یې تعلق ده، سره نورو نیکانو خلکو سره تعلق او په خپل هم الحمدلله ښه انسان دی. داسې بچي چې د مور نه پاتې شي دا مور لپاره د سعادت ذریعه وي. دعا ورته د جمع کوي چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله تقصیرات یې معاف کړي. انسان دې که څه غلطۍ دې شوي، که تقصیرات شوي، پروردګار ته ورته عفو وکړي. دنیا کې خامخا د انسان نه غلطۍ کړي الله دې معاف کړي. چې څومره نیک اعمال یې کړي دي، منځونه، روزې، صدقې یا نور نیک اعمال د هغې اجر ول الله په قبر او په آخرت کې ورکړي. الله د قبر تیارې ورباندې رڼا کړي. خدایه الله قبر د جنت د باغچو باغچه وګرځوي. خدای دا هر قسمه د قبر د فتنو تیارونه او د قبر د عذابونو نه په امان کې وساتي. د آخرت کې سفر الله د راحت وګرځولو کې الله دې روح د نیکانو بیبیانو سره مرګري کې، روح د نیکانو بیبیانو سره مرګري کې. کومه بیماری تیر کړی الله هغه بیماری ول د ګناه د رجېدو ذریعہ ګرځي او د درجاتو د بلندېدو ذریعہ ګرځي او د ټولو بچو له صبر ورکړي او د دې لوی صدمې د برداشت خبر ورکړي او اجر نصیب کړي. الہ العالمین چې څومره مردگان وفات دي ټول مغفرت نصیب کړي، چې څومره بیماران دي الله ټول له صحتونو او شفا ورکړي. چاته چې څه پریشانې په خوشحالو باندې بدل کړي. کوم مسلمانانو چې جنازه کې شرکت کړي ترنه پورې تعزیت راغلي په یو قدم ولا جنونه ورکړي. ټول دا دعا وکړي چې خدای زموږ بچي دیندار او ګرځي، بچي مو صالحان شي، بچي مو د لوفرو د جن الله مساتي او موږ له سره د بالا بچ الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم
د سنتو په دایره کې زندگی نصیب کړي. الله موږ د کبر نه وساتي، الله موږ د لویۍ نه وساتي، الله په موږ کې د موږ بچو کې عاجزي او انکسار پیدا کړي. الله د قرآن د تلاوت او د ذکرونو توفیق راکړي. الله تعالی د بعد بچم د ګناه نه نفرت پیدا کړي. الله چې چاته څه ټینشنونه دي او پریشانۍ دي په خوشحالۍ بدل کړي. یا الله چې چاته څه پریشانۍ دي په خوشحالۍ بدل کړي. دا چا دشمنی وي، رواني دي، بغضونه دي، الله په روغ باندې بدل کړي. دا چا کورونو کې اختلافات دي، الله په روغ بدل کړي. خدای موږ د قبر او د آخرت د عذابونو نه وساتي، او خدای د دنیا او د آخرت خیر او برکات نصیب کړي، او د دنیا او د آخرت د فتنو او د آفات او بلیات او نقصان او امان کې وساتي. حرمینو د پاره دعا وکړي، ډېره زیاته پریشانی ده. حرمین هغه ازادي په بنده ده چې یو مخکې تل چې خدای پاک حرمین واپس آزاد کړي، او دا د کورونا دا بیماری او مصیبت ته خدای پاک د ټول امت مسلمانه خطر کړي، او الله د ټول امت مسلمه اتفاق نصیب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمها ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسل خطاياها بالماء والثلج والبرد، وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.